حدیث مبارک راځي چې څوک اودس وکي په ښه طریقه سره او بیا دا کلمه ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا کلمه ووایي نو الله جل جلاله به د ده دپاره د جنت 8 دروازې خلاصې کړي. دا حدیث مشکات شریف را نقل کړی ده. افسوس د هغه چا دپاره ده چې اودس وکي نیمه پونده وچه پاته سي او نیم څنګل یې وچ پاته سي بیا د یې ورسې په لمانځه ودرېږي. باید موږ او تاسې اودس وکړو په سمه طریقه سره، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نسته یو مسلمان چې ښه اودس وکړي نو ولاړ سي لمانځه ته 2 رکعاته لمونځ وکړي په ښه حضور سره باطلا او ظاهرا، نو د ده دپاره جنت ته ورتلل واجب دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک مکمل اودس وکړي په ښه طریقه سره اودس وکړي او 2 رکعاته لمونځ وکړي نو د دغه دپاره جنت واجب سو.